کینا په سفر د دسی علماء خو د دسی علماء چې غیر مسلم وسره خواته کینا چې لک مزل وکو پرېل کې لک مخه تلاړل هغه غیر مسلم ورته وي او د سماتی ته زمریل کې ویټی چې هغه او د سماتی ته ورغه وای کتل نو هغه لیټرینګ او ټټای چې د ریل هغه غندوا دا غیر مسلم زر واپس را حسین احمدی مدنی رحمت الله ورته ولی واپس را وی واشروم غندو بس د قضای حاجت مناسب نو حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه ورته خط کینا حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه ورپاسه کاغذونه رواغستل او پر ریل کې د ریل ټټای د غیر مسلم د پاره صفا کوي د حسین احمد دا شیخ العرب والعجم بيد تویخه د حسین احمدی مدنی بيد تویخه چې سړی ته د شیخ العرب والعجم لقب ملاویږي او تلس کاله په مدینه منوره کې ژوند تیری عاجزۍ ته ګور مونږ خو د خدای په یو پن کې ماهر کین الله اکبر دا پلانې دی په پلانی پن کې پلانې دی پیجن مدا پلانې خدای دې مونږ کې عاجزي او انکساری پیدا دا خلق به پدی راضی ښه دا زما د تکبر نه متاثر کیږي ښه دا زما د پونونو پړاول نه متاثر کیږي ښه دا به زما کردار ته ګوري دی به ما کې د پیغمبر سیرت سیکي دی به ما کې د پیغمبر سنت سیکي دی به ما کې د پیغمبر نقش ګوري الله به متاثر کیږي حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه واشروم صفا چروته غیر مسلم توي ورش واشروم صفا دی زتي وسروته لما تو ورشه هغه چې ورغه واشروم صفا او قضای حاجت یو کو واپس را چراغه اوس دیړه کې وای چې دا بسوکینه بس یو کسو جماله واشروم صفا ک چې ریل سټیشن ته ورسېدو خلق کوزیدو وای کتل نو کته دنیا مخلوق ولاړ دی په سټیشن وای دا ست ولاړ دی وای دا په دې ټرین کې شیخ العرب والعجم حسین احمدی مدنی را روان دي دا غلیدو ته ولاړ دی چې مونږ دا مخ وینو مونږ به دا الله سوینو دا چهره به وینو چې د مدنی لقب ورته میلاو دی چې مونږ دی وینو چې دی وینو د ملاقات ته خلق ولاړ دی ټرین کې خلق حیران چې دا پکې کم یو دی دا شیخ العرب والعجم اخر کې نوم په حضرت ولګي چې هغه داده غیر مسلم چې ولیدو ورپاسې دو ورته وی حضرت تا ټټای نه د صفا کړي تا واشروم نه د صفا کړي تا زما سینه د کوپر نه صفا کړي د حضرت زستا پلاسو ایمان راوړم زبا اله د ټرین نه کوزیګم چې ستا پلاسو ایمان راوړم دسی مشران و دسی مشران هغه به دی ورځو کې جړل ښا وی حاجیان حج لتلی دي اوس په طواف کې اوس ډیر شي تری دي حاجیان کنه ښا سروان دي اوس تلی دي الله اکبر سب تری التبه اوس طواف کوي ښا حرم شریف کې بدن نه 120 رحمت راوريږي چې سړې دن نشي ښا 60 رحمت په هغه کس راوريږي چې کم کس طواف کوي 40 په هغه چا وريږي چې څوک مونږ کوي او 20 په هغه چا وريږي چې صرف د خدای کور ته ګوري ښا نه مونږ کوي او نه طواف کوي او نه ذکر کوي بس ناشته د خدای کور دی او تور غلاب په لګېدلې دی هغه باندې د سترګې لګي او ناشته صرف اینی نو 20 رحمت په د پاسه راوريږي ښا د سی خولي زيونه دي چې دغه کور په یو کلی کې نو تباغه ته مکه مکرمه نه وای تباغه ته مکه معظمه نه وای او چې د امام الانبیاء مدفنی تباغه ته مدینه منوره نه وای چې هغه کې امام الانبیاء مدفن دي دا امام الانبیاء کله دي نو موږ ورته سوایو مدینه منوره او مکه مکرمه بچو دا د قران لومبه استاد په مقدس مکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمای ان لكل شيء شرفا يتباهون به وان بهاء امتي وشرفها القران نبی علیہ السلام فرمای د هر چا د پاره یو سیزي چې خلق په فخر کوي سو کې په خاندان کوي سو کې په حسن کوي سو کې په مارکیټونو کې سو کې په تماکوانو کوي بس قسمه قسم خلق دینو ښا دومره تماکو می ولاړ دی ښا سو کوئی دومره مارکیټونه می دی ښا اب سو چې فصل ته ګوري چې بیا سره خبرې نه کیږي
نبی علیہ السلام فرمای خطا خطا د فخر سیز مال نه دی حسن نه دی مارکیټونه نه دی جیدادونه نه دی وان بهاء امتی وشرفها القرآن زما د امت د فخر او د عزت نخ چې د القرآن هغه قرآن کریم دی زما امتا ساسو د شرافت نخ قرآن کریم دی دم عزت دی دم فخر دی دم اعزاز دی مونږ به فخر په قرآن کو ښه دا زمونږ عزت دی علماء اتفاق دی په مخ د ځمکه په موجوده دور کې هغه کتاب چې رب را لېږلی په هغه ژبه کې چې په کومه ژبه کې رب را لېږلی په هغې کې محفوظ پروتي هغه په مخ د ځمکه صرف یو کتاب دی چې قرآن کریم دی الحمدلله که ځای مشاړ دی خیر دی که باران تناسم خیر دی که د سپر د لاندې ناسم خیر دی هغې کتاب تناسم چې کوم رب را لېږلی دی او په هغه ژبه کې را سره محفوظ دی چې په کومه ژبه کې رب را لېږلی دی بس ماله دا پوره ده ماله دا پوره ده ماله دا پوره ده بچو په شوق قرآن وایي پلارانو بچیم په شوق مدرسې ته را لېږئ ښه دې بچو لم قرآن لاس کې ورکئ وایي زه بچیا نن به حافظ شي سبا به عالم شي نبی علیہ السلام فرمای من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا من طرق الجنه زم طلباء مخ پکېږي بعضی طلباوی کورونه روان شي جمعې منځ وکي دا بیکونه غستی تیلی غستی کپڑے ول کور سمی کړي غریب کله کور ته ګوري کله پټی ته ګوري کله د مازیګری ته ګوري خفه رواني مدرسې ته زم طالب مخ پکېږي موري مخ پکېږي پلارا مخ پکېږي طالبہ چې و نظریږي ښه شاته به نظریږي طالبہ څوک په یونیورسټو ته رواني څوک په کالجونو ته رواني څوک په انګلند ته رواني څوک په یو کې ته رواني څوک په امریکې ته رواني په ایرپورټونو به رواني پین شټ به غوستي او تا یو خواره تیلی راغستې ده او را روان دی مور خفه ده طالب خفه دی من سلک طریقا یطلب فیه علما نبی علیہ السلام فرمای څوک چې روان شو په هغه لار چې په هغې کې دی د علم طلب کوي اولا کې دی ثانیه کې دی اعدادیه کې دی ثالثه کې دی رابعه کې دی خامسه کې دی دوره حدیث کې دی متوسطه کې دی نبی علیہ السلام فرمای سلک الله به طریقا من طرق الجنه دی الله روان کو په یو لار د لارو د جنت نا طالبا د جنت په لار روانې طالبا دا د جنت لار ده دې ته به خفګان نه وایي د جنت په یو لار رب روان کړي طالب لار خطا نه کې ګورې ښه وان الملائکه لتزع اجنحتها رضا لطالب العلم طالب مخ پکېږي خلق د خلق استقبال کوي چې زمونږ د وزیر اعظم سے استقبال سو کوي قالین ورته خور کی وزیر اعظم سے توي د پیزار سره په رازا نوې قالین ورته خور کړي خوشاله شي وای دا زما استقبال له د پیزار سره په قالین را رواني اے طلباو خلق د خلق استقبال په قالینونو سره کوي او د طلباو استقبال رب العالمین د ملائکو په وزرو سره کوي ختم استاد خپود لاندې وان الملائکه لتزع اجنحتها رزا لطالب العلم وی خوري کوي ورته وزري چې دا طالب جان خوشاله شي چې دې خوشاله شي الله تاسو خوشالي خبچو مطمئن وسئ پلارانو بچیم په سملار روان دي ان شاء الله د حسین احمدی مدنی او د شیخ الهند او د قاسم نانوتوی پلار روان دي ان شاء الله د به سبا د محراب سنبالي دا مصلب سنبالي او دا پګړې به وخلي بابا ته ورته غلې ګوري موري ته به کور کې تقریر اوري موري ته به د طلباو د درس مجمع ویني پلارا د ته په سونو طلبا ناسي او د په یو مسند ناسي د په دې مبارک خله باندې د امام الانبیاء احادیث پڑھاوي ښا پلارا دا به ډیر لوی ذخیره د اخرت موري دا به ډیر لوی سرمایه د اخرت موري د امام
شافعی مور را یاد کا چې خاوند مړ شو امام شافعی علم لولېګو کونډې مور ولېګو پلار نشتا یتیم بچې د مکی مکرمه نه مدینه منورې ته روان شو سورلی ورله بل چا ورکړله پلار روان دي سفر کوي مدینه منورې ته لاړ د امام مالک صاحب نه د احادیث در شروع کو هغه ورځ رااله چې امام شافعی رحمت الله علیه رب العالمین امام شافعی جوړ کو او را روان دي او خلق مکه مکرمه کې استقبال ته ولاړ دي تحفی او تحایف دي او خان را روان دي په یو استقبال کې خلق را وتلې دي امور را وتلې ده لر اپلا په یو غټه باندې ناست د خپل بچي انتظار کوي کونډې مور بچي لګلو چې واپس راتو امام شافعی ته جوړ شوی چې مور سره میلاو شو مور خپه امام شافعی ورته ولي خپه وې دا شاته سره روان دي وې دا خو خلق سودونه کړی دي ملازی کړی دي تحفی دي تحایف دي وې بچیا دې خپه کړم دې خپه کړی یم وې سو کما وې دا ټول خیراتی کو بیا راځه چې دواړه ذکر ته هغه ټول خیرات کړو او د مور سره امام شافعی کور ترانه نه وته ها بایزیدی بوستامی کونډې مور لګلو قطب الدین بختیار کاکی چې مور لګو 14 سپاری په کور کې د مور په غیږ کې د مور نه یاد کړی وی 14 سپاری ورته په یادو یادې وی ښا مندو تکړه شي د بچی مو شړای ښا او لګي پلارانو لګي ولای زبچیا وایا زبس کجون وو عالم بدلی دل غواړم کجون وو بچیا نو حافظ بچي بدلی دل غواړم او ان شاء الله دا بم د اخرت ګټي دا پزول مګنای ښا د دې بچو غور کوي د دې بچو د زئی غور کوي د استاد قدر کوي د دې بچو د استاد پیزار ګرځوا دا هغه استاد دی چې د استاد بچی ته سینه په سینه د خپل سینې قران استاد د بچی سینې ته منتقل کی دا کم استاد دی استاد د بچی سینې ته د هغه د سینې نه قران را روان دی د دې استاد پیزار ګرځوا د پیزار خلوا د استاد بچی ته سینه په سینه قران نقل کی ښا دا هغه استاد دی د دې بچو خیال ساتي غورې کوي د اساتذه وی خیال ساتي او ان شاء الله دا بچي بدی بچي ښا لارا د طالب جان بدی پکاريږي ښا دا مولا جان بدی پکاريږي ښا په پردي کلی کې به امامتي کوم او د وظیفو روټي به خورم خپلاره ته به را سره شریک خوري ان شاء الله مورې ته به را سره شریک خوري چې مې کوم ډوډۍ خوړه ته به را سره خوري ته به ډومبه خوري او زه به رست خورم ما اولیدل ما قوم ته مثال پیش کو خلق اولیدل ما دسی جنازه ولیدل د مور چې مور خخش ولا خبر بر سر ته یو به حافظ بچي ولاړ دی خپو ته بل حافظ بچي ولاړ دی بر بچي وی الف لام میم ذالک الکتاب کتب بچي وی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون یو د سوره بقره اول وای بل د سوره بقره اخر وای بیا دواړه بچي رب تعالی سوچتي یو طرف ته یو بچي دی بل طرف ته بل دی او منس کې د مور قبر دی دو حفاظ لا سوچتي او رب ته د خپل مور د مغفرت سفارش کوي الله د سفارش په الله نه قبول مديسي بچي ولیدل او تاسو د عموم ولیدل د مان چې لری کې غمیم ولیدل د ما پس چې خبرې کې غمیم ولیدل د زمات تصویر چې په خر پوری تړي غمیم ولیدل د زمات تصویر چې په سپي پوری تړي د غمیم ولیدل او به وی نه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی وی کم سړی چې د علماو ګستاخی د علماو سپکاوي کوي علی الاعلان ووري د چا د فیسبوک د پانینا چې د عالم تصویر شیر کیږي او په سپي پوری ور سر تړلې دی او په خر پوری تړلې دی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وی دا سړی چې په قبر کې کیدی رومبه عمل د سره دا کیږي چې ملائک ول مخ د قبلی نه واړي مخ واړه تا د قبلی خوندان روغ نو پریخي تا څنګه قبله ته مخ کړي او به ویني حضرت بوي ز ژوندې اما کې یقینوم نکېږي راځي چې د یو ګوستاخ قبر درته وس پړم چې وای خیم درته چې د قبر کې به مخ د قبله نه اړي او یاد ساتي دا چې کم ځوانان کوي او چا کړي دي دا د ځان سره ولي کی ښا تا چې د عالم سر
په سپي پورې تړلی و تا چې د عالم سر په خر پورې تړلی و تا دې پګړی ته نه کاته تا دې پګړی ته نه کاته تا د دې خاطر نه کو زما په سر دا پګړی نه وه زما سر چې تړي په خر پورې وی تړ خو اول ته دا پګړی لرکا او دا ګیره لرکا بیا مې سر وتړه په خر پورې خو تا چې د دې پګړی سره سر تړلی دی دا زما پګړی نه وه دا د امام الانبیا پګړی وخه قیامت کې به ووینې یو طرف ته به ته ولاړې او بل طرف ته به ټول انبیا او علما ولاړي او ستا خلاف په مقدمه درج کوي انشاءالله یو ورځ را روانه ده انشاءالله دود پانی دا بچی چې د چا په کور کې د کوره وباسه دی بچی سره روټۍ مخوره و ستا د آیډۍ نه ستا د فیسبوک نه داسې تصویر شیر شوی ما سره به یو ځای ډوډۍ نه خوري ما سره به په یو کور کې نه اوسي زه د علماو ګوستاخ په کور کې نه پرېږدم د انبیاو ګوستاخ په کور کې نه پرېږدم ما ته وایي مولي صاحب دا خو ما د پلاني عالم کړې ده دا مې د پلاني عالم کړې ده زه وایم د نوح علیه السلام قوم تکذیب د نوح علیه السلام کړی کو د ټولو یې کړی د نوح علیه السلام یې نه و کړی د نوح علیه السلام قوم خو صرف نوح علیه السلام لیدلی و د هغه تکذیب یې کړی او قرآن وایي کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کړی و قوم د نوح علیه السلام المرسلین د تمام انبیاو هغې خو نور انبیا لیدلی نو د یو پیغمبر تکذیب من حیث الپیغمبر دا د ټولو انبیاو تکذیب دی د یو عالم توهین دا چې چم کړی دی اول زما کړی دی بیا د ده کړی دی دای په لکونو علماو تذلیل کړی دی ګستاخي کړی ده او انشاءالله میدان محشر را روان دی سترګې به دې وغړېږي چې میدان محشري او یو اواز د عرش نه وشي چې یا معشر العلماء ای د علماو جماعته ای د علماو ټولګیا را نږدې شئ دا اواز به د عرش نه کېږي ستا به سل برابر شي تاله به سل درشي چې دا اواز د عرش نه وشي چې یا معشر العلماء ای د علماو جماعت را نږدې شي علما به عرش ته نږدې شي رب العالمین به وي علماو علم مې دې دپاره نو درکړی چې تاسو جهنم ته وغورځومه زی ټول مې بې حسابه بخلي یې ښه هلته به فیصله کوو انشاءالله دا فیصله به په میدان محشر کوو نن تا ته میدان کولاو دی ورکوه تصویر کوه چې څه کوې هغه مې وکړه د تصویر سره چې څه کوې هغه وکړه کولاو د هر څه درته اجازت دی خو انشاءالله چې په میدان محشر کې به یو طرف ته علما او انبیا ولاړي بل طرف ته به ته ولاړي انشاءالله دا فیصله به په میدان محشر کې کوو بچیم د دې نه منع کوي دا کو د چا بچو کړي کور کې بچي کېنوئ رابطې وکئ دا دې رشته دار نه کړي دا چېرته ستا په کور کې دی دیره نه تا سره په یو درستخوان ناست نه عذاب به در باندې راشي بچیم پوه کوئ ځوانانو د علماو د توهین نه ژبې او لاسونه راونغاړئ او دا لیدلې کتلې خبره ده غوښې د علماو زخرداري دي د عالم بد به بیا برداشت نه کوي ګورې څه تذلیل به درته رارسېږي دنیا کې بیا به خفئ د علماو نه منګولې راونغاړئ او د علماو د زړه د ویښه قدر کوئ که د بچو استازو مې هغه خو په سر وګرځوئ د ټولو علماو د دې پګړو د دې علماو د علم خاطر کوئ دې ته درانه ګورئ حدیث مبارک دی و اجتماع العالم والعابد على باب الجنه په جنت په دروازه به یو عالم راشي یو بغیر عالم راشي الله بغیر عالم ته وایي زه جنت ته عالم ته به وایي قف ودرېږه عالم به ودرېږي غیر عالم به لاړ شي عالم به وایي ربه زه ولاړ یم غیر عالم لاړ دته خو فضیلت ما بیان کړی رب العالمین به ورته وایي عالمه تا یوازې جنت ته نه لیږم دې مې یوازې ولیږو او تا زه یوازې جنت ته نه لیږم رب العالمین به ورته وایي تا سره زه خلق لیږم ربه څومره خلق را سره لیږي په یو روایت کې حد شته خو په دې کې به الله بونډري لري کښي عالم ته به وایي فاشفع لکل من احببت ای عالمه چې څومره دې خوښوي هغه ټول جنت ته بوځه ځان سره دا علما دي چې الله به ورته د سفارش اختیار ورکوي د علماو منګولې کلکې ونیسئ دا لمنې ونیسئ دا پیزارې ونیسئ او انشاءالله دا علما به ستاسو سفارش کوي موږ ستاسو خیر خوا یو موږ ستاسو بدخوا نه یو نه درته کنزل کوو نم کړي دي نه به په فیسبوک سپکاوي وکړو نم کړی دی موږ شان سره دا نه ښایي
تاسو مکوي توبه وباسئ د ویخه چا کم د علماو پړلکم د علماو اراده تلی د توحید کلک توبه رب توبه سئ کلک وای رب ما بد عالم لمن ولي رب زبد علماء په صف کې ولاړې رب زبد د سوري د لاندې ودرېګم رب زبد علماء نشاته ولاړې رب د علماء سره د لد ویخه کلک مینا کوي الله بم بیړې پار کی رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وبارك وسلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره کریم الله دا مدرسه قبول کړي الله یو طالب قبول کړي الله یو معاون قبول کړي الله معلمین مدرسین قبول کړي الله محتممین قبول کړي الله بانیان قبول کړي خدای د دې د خدمت د چلولو توفیق ولا ورکړي مدرسه چلول ډیر ګران کار دی ډیر ګران کار زه خپل د اهتمام په مسند ماته د محتمم پته لګي ډیر ګران کار دی او خیر دی تاسو کوي خبرې ښه وي گاډي پکې واغستو سو کوي بنگلې پکې جوړ کړل الله اکبر عالم او پردې مال استغفر الله بیا د قوم مال چرینه ان شاء الله چې کلم د جنازې اعلان ووریدو نبی براشي تاسو کې وایغه د مدرسې په پیسو چې هغه بنگلې جوړ کړي و کم زیوي اګاډي کم زیو خلق به په مدرسو ګرځي چې یو مدرسه ده یو دادا ته وو چې نه هغه بنگلا چې بنگلا نه و خو مدرسه و نه د چې بنگلا جوړ کړي و په اخر کې به یو کچا بادي لبوزي چې دا راغي مولانا سے بنگلا و او مولانا سے وفات کم زه بس طالب ته سبق وی په مدرسه کې وفات شوی خو به کم زه خپل مقبره نشته دي بس کوچا په مقبره کې پری خود نه دفن به کو مونږ پړ کې اس ارمان نشته صرف تاسو ته حافظان او علما بچي ودرولې نه د کورونو لالچ لرو نه د گاډو لالچ لرو مونږ وایو چې صرف د مدرسې مخې ته دومره زئی چې باغې کې قبر راضي قدرې بس د یو قبر زئی غواړو صرف چې دا قبر مدرسې ته نږدې د مدرسې خواته مسوک د پنی چې دا طلبه دي سی راوزی چې ولا په دعا راتک چې سحر مازیګر را باندې تیریږي چې خدایا دم دی ادارې لډېری منډې تر دیواله وي او دا عزت خلقو ته په میدان یې خلقو د عزت سوداګانی کړي وي خدایا دغه خدمت قبول کړي رب د علما او د خدمتونه قبول کړي خدایا مونږ علما مخلوق ته محتاج کړي رب مونږ د خپل در محتاج کړي رب د مدرسه قبول کړي الله مجلس کې سمره بیمارانی روح صحت ولا ورک الله قرضداري د قرض نه اخلاص سمره وفات ته الله مغفرت کامله نصیب د چا والدین بیماران دي رب روغ جوړې کې رب روغ صحت ولا ورک نه د دعا چینه ده نه د دعاګانو چینی دي رب دراز عمر ورلا ورک رب والدین له دراز عمر ورک د چا وفات مغفرت کامله نصیب رب د چا پړ چې شرعي حاجتونه دي رب تا ته پوي رب تعلیم بذات الصدور رب هغه پټ حاجتونه ول پټ پوره کړم رب مونږ ټول معاف کړه رب زمونږ د ټولو حاضری قبول کړه رب دا ویلم د خپل رضا ذریعہ وګرځ مونږ نه پتا سو تقریر پیټ کو نه پتا سوړ یخو دا منبر د تقریر د پیټ کولو منبر نه دی دا منبر د یخولو منبر نه دی دا د حسنین د بابا منبر دی دا د مینې او د محبت او د الفت منبر دی خدایا دا ټول خلق په علماء مین کې خدا د علماء خدام کې رب په مونږ مین دی رب قیامت کې حشر د علماء سره رب مونږ نه مخ کې جنت تبوز رب زمونږ رونه دي ځوانان دي خدایا د نیک عمل توفیق ولا ورکړي ځواني په دین باندې زړېږي رب کاروبارونو کې مشکلات پراخه کاروبارونه ولا ورکړي خدایا به اولاد ولا ورکړي خدایا اولاد شته نیکان صالحان تابعدار کې خدایا روغ صحتونه ولا ورکړي خدایا دې لپو کې خیر او برکت ورواچ الله د هر قسم شرورونه آفتونو نه حفاظت نصیب کړي د مولانا سے والدین بیمار دی الله دی ول روح صحت ورک ضروري بچی نشته رب نیک عمل صالح اولاد مشرور دی بچی نشته الله نیک عمل صالح نارینا زنانه اولاد ولا ورک خدای نیک عمل اولاد ولا ورک خدای ټول لدا میوه ورک خدای والدین سترګې په اولاد یخي کې رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وبارك وسلم امين امين برحمتك يا